یو ښځه ملا صاحب سره راغله. ملا صاحب ته وایي ملا صاحب خوند مې ډېر زیات سخت دی، همیشه مو وهي، تنګه شوي یم، ورنه څه تعویض راته وکړه. وایي ملا صاحب ته پته وه چې دې خوند کې څه فرق نشته، د دې ښځې کې فرق دی، ښځه ټیک نه دی. وایي ملا صاحب ورته تعویض ویل کو، ورته وویل چې کله خوند دې کور ته دننه شي، غوسه وي، د وهلو اراده کوي، د تعویض به خولې کې نیسي، غاښونو سره به زور ویر کوي، نو دا خوند به تا ته څه نه وایي. نو څو ورځو بعد دا بیبي ملا صاحب سره غلی دی، تور چرګي م راوړی دی، ورته ملا صاحب ډېر ښکلی تعویض دې کړی و، کله نه هم دا تعویض تا کړی دی، زه خپل خاوند نه یم وهلی. ها یوه ورځ خاوند کور ته راغی، ما څه ورته وویل، هغه غوسه شو، خو چې کله هغې د وهلو اراده وکړه، ما دا تعویض په غاښونو کې ونیول، زور مې ویر کو، و یو ډب یې ووهلم، بس بیا یې پرېښودلم. نو ملا صاحب ورته وایي چې کومه نسخه ما دیر کړې ده، په دې باندې عمل کوه، خاوند به درته څه نه وایي. نو چې کله ښځه وپه شوې دی، د مولانا صاحب نه خپل شاګردان پوښتنه کوي چې مولانا صاحب څه ښکلی تعویض دې کړی و، چرګي م درله راوړو، د ستا صفت یې م وکړل، او د هغې مسله هم حل شوه، څه دې پکې لیکلي وو. نو مولانا صاحب ورته وایي چې څه م پکې نه و لیکلي، تش کاغذ و، خو ما ته پته وه چې د دې ښځې خوله ټیک نه دی، خولې کلاو دی، د خپلې خولې د لاسه وهل خوري، د دې خولې بندول غواړي، بله طریقه نه کېدله. نو ما ورته ځکه وویل چې کله خاوند ته وایي غوسه وي، نو دا تعویض خولې کې نیسه، زور ویر کوه، بیا به تا ته خاوند څه نه وایي. او چې تعویض خولې کې ونیسي، زور ویر کوي، بیا خو د دې خوله بند شوه، چې کله د ښځې خوله بند شي، بیا خاوند ورته څه نه وایي. نو اکثر ښځې چې وهل خوري، خاوند طرف نه د خپلې خولې د لاسه خوري، کله چې د ښځې خوله بند وي، خاوند ورته څه نه وایي. نو پکار دی چې ښځې د خپل خاوندان نه تنګوي.